بسم الله الرحمن الرحیم. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته یو صحابي راځي، د الله پیغمبر ډېر غریب یم. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته عمل خو خایم، ورته فرمایي چې کله کور ته داخليږي نو سلام اچوه، د سلام نفس د سورۃ اخلاص تلاوت وکا. سورج پس د صحابي بیا راځي، د الله پیغمبر دومره مالدار شوم چې الله تعالی را سره گاونډیان هم برکت کړو. الله تعالی د عمل په وجه زما گاونډیان هم برکتی کړو، هغوی هم زما سره مالدار کړو. علما فرمایي دا څه وجه ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه صحابي ته د سورۃ اخلاص وظیفه ښیي. علما فرمایي دا ځکه چې په دې سورۃ اخلاص په دغه وظیفه کې د الله رب العالمین یو صفات نوم موجود دی چې هغه الله الصمد دی. معنی دا لري چې الله تعالی د ټولې دنیا نه بې حاجته دی، د ټولې دنیا نه بې نیازه دی. نو چې کوم مخلوق دغه ذکر کوي، الله تعالی به دا انسان د ټول مخلوق نه بې حاجته کړي. نو دا ضرور وایم. بل علماء کرام فرمایي یو مؤمن مسلمان دی په هر ملک دی، په هر یو ملک دی، چې هغه یورپ کنټري ده یا چې کوم د مسلم کنټري ده، او دا غواړي چې زه د دغه ملک نشنی لټي ماته میلاو شي، نو علما د الله صمد ډېره ناشنا وظیفه ښیي. وایي کوم کس چې غواړي چې ماته د فلانکي ملک نشنی لټي میلاو شي او په هغه کې څه رکاوټ وي، نو الله تعالی دا انسان دی د الله تعالی دغه صفات نوم د الله الصمد ذکر وکړي. څومره علما فرمایي چې 1,25,000 مرتبه دی دغه ذکر وکړي، ان شاء الله تعالی چې دغه انسان ته به د ملک نشنی لټي چې کوم دغه میلاو شي.